باقي پاتې د عرفې ورځ شوه د فتنې دور دی د اختلافاتو دور دی بار بار په دې باندې خلک وکړي دي اوس هم د سوشل میډیا په ذریعه یا پرسنل کې یا اجتماعي طور د خلکو د پوهولو کوشش کوو زموږ د عرفه او عرفه وایسته په دې کې اکثر خلک چې کوم دی بیا یې د عرفې میدان چې کوم دی نو هلته کې دی عرفه چې کوم دی نو یوه ویو عرفه چې کوم دی نو دا صرف او صرف هلته کې په دغه کې وي په سعودي عرب کې وي نو عرفه بنیادی طور باندې نهمې ذوالحجې ته ویلی شي چې چېرته کې په کوم ملک کې په کوم ځای کې په تاسو باندې نهمه ذوالحجه راغله نو هغه چې کوم دی نو ستاسو عرفه ده په دغه ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک د روجې نیولو هغې مبارک امر فرمایلی دی ورځ عرفې په ورځ باندې حاجیان دا په میدان عرفات کې هغوی هلته کې وقوف کوي او د دغې ورځې متعلق چې کومې خبرې په شریعت کې موجود دي هغه ډېره واضحه دي هغه ډېرې زیاتې ښکاره دي په دې کې هېڅ قسم څه خبره نشته دی یوم عرفې تعین په شرعاً موږ څنګه کوو ګوره په شریعت کې یوم عرفات تعلق چې کوم دی نو دا د قمري میاشتو سره دی دا شمسي سره نه دی چې کومې میاشتې موږ وینو علما کیني کمیټي کیني د هغې سره دی نو د مقامي چې کوم میاشت وي د هغې مطابق د هر ملک دا مختلف کېدی شي سعودي عرب کې که چېرته رویت وشولو او هلته کې اعلان وشو هغه جدا دی زموږ په پاکستان کې رویت ونه شو دلته کې ونه شو نو دا جدا دی باقي دنیا ټول به چې کوم دی د خپلې رویت مطابق چې کوم دی نهمه ذوالحجه مناوئ یا دې کې دا ده چې د غیر حاجي دپاره سعودي عرب کې چې کوم موجود نه دی هغه به څه کوي نو دې دپاره چې کوم دی نو دا فرمایي معتبر قول دا دی چې زموږ خلکو دپاره غیر حاجي چې وي هغه به د خپل ملک د رویت مطابق د خپل ملک د رویت مطابق به چې کوم دی متفقه فیصله دا ده چې هغه عرفه کوي لکه زموږ عرفه دا د جمعې په ورځ باندې ده د زیارت په ورځ نه ده د جمعې په ورځ زموږ عرفه ده د خالي په ورځ زموږ د اختر دی نو چونکې زموږ علما په دې اتفاق کړی دی نو متفقه فیصله دا ده معتبر قول دا دی چې دا علما دي او دغه خلک دي د خپلې علاقې مطابق چې کوم دی هغه خپل احتیاطي طور باندې خپل عرفه وکړي او خامخا د یو سړي په زړه کې شبهات دي نو هغه د زیارت په ورځ رجوع نیسي د جمعې په ورځ رجوع نیسي او بلکې حدیث مبارکه کې هو د یکم ذوالحجې نه د نهم ذوالحجې پورې حکم راغلی که بیا خامخا دومره تاسو تکړه او خامخا دې پسې خلئ نو نن نه روجې شروع کړئ نن دویمه ذوالحجه یو ورځ ته قضا شوه نن نه روجې شروع کړئ نن مو نیسئ سبا مو نیسئ بله ورځ مو نیسئ نو عرفه هم پکې راشي که ستاسو د پاکستان نه عرفه هم پکې راغله د سعودي عرب هم پکې راغله دواړه پکې راغلې نو ثواب درته ډېر ملو شو ډېر ثواب ملو شو خو موږ خلک د ثواب نه زیات چې کوم دی نو عذاب پسې ګرځو د ښو خبرو نه زیات چې کوم دی غیبت پسې ګرځو چغلۍ پسې ګرځو نو د دې د وجې نه دا هېڅ قسمه په دې کې چې کوم دی نو څه د قباحت او څه داسې د اختلافي خبره پکې نشته دی د هر یو ملک د هر یو وطن خپل علما دي خپل مفتیان دي خپل ریاست دی هغه څونه بلاد دي بعیده دي او بلاد بعیده کې مطالب الاعتبار دا معتبر دی د متأخرینو برابر دی چې د هر ملک چې کوم دی خپل کار دی بلاد بعیده هغه بلاد ته ویلی شي چې د کوم بلاد کې د ځینو ټیمونه چې کوم دی دا بدل وي هلته کې مثال دلته نور راختلي هلته لا نور هم نه ده راختلي مثال موږ لږې د جمعې لمونځ ادا کوو سعودي عرب کې چې کوم دی لا نه دی شوی نو د دې د وجې نه دا بلاد بعیده دي نو بلاد بعیده کې چې کوم دی د هر ملک دپاره اعتبار د مطالعو حاصل دی او دا متفقه فیصله ده دا زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ده او د تمامو د متأخرینو په دې باندې فتوا ده زموږ د ټولو ته دا خواست زما چې په دې سیس کې په فتنو کې مه پروزئ او اکثر جاهل خلک دي د خولې نه داسې خبرې وباسي داسې الفاظ وباسي چې هغه عبادت پسې او د ارکانو پسې یو ټوکې مسخرې وکړي هغه په ځان پوهېږي د ایمان نه باندې خلاص شوي که تاسو کوم کسان وس لري نو هغوی د جمعې په ورځ باندې د عرفې ورځ ده روژه وساتئ او د خالي په ورځ اختر دی